قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبوب صلی الله علیه وسلم می فرمای څوک چې په الله او پر ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلا یؤذي جاره د خپل ګاونډي ته تکلیف نه ورکوي. په دې حدیث شریف کې د ټولو نه کمه درجه چې کومه ذکر شوی هغه ګاونډي ته تکلیف نه ورکول. لکه مولا علی قاری صاحب د دې حدیث د لاندې فرمای چې انسان د خپل ګاونډي سره احسان او نیکی نشي کولی، نو لہذا هغه ته تکلیف کم از کم تکلیف نه ورکوي. لکه یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې فلیحسن الی جاره، د خپل ګاونډي سره احسان کوي. که ګاونډي په پریشانۍ کې او په مصیبت کې گیر دی، نو لہذا د هغه ملاتړ جوړېدل، د هغه مدد کول، دا نه چې انسان د ګاونډي خپې ووهي.